جی بالکل په خیبر پښتونخوا خصوصي طور من په پېښور کې چې کوم خواجه سره ژوند کوي د مختلفو مسایلو سره ښکار دي دوی که پروګرامونو لذي یا دوی که چېرته خپلو کورونو کې وي نو په دوی باندې د تشدد واقعیات یا د فایرنګ واقعیات دا بار کیږي. پولیس د طرفه خو بعضې ټایم ملزمان ګرفتار هم شي خو یو ته سزاګانې نه میلاویږي یا هغه ګرفتاري صحیح نه وي زرې پرېږدي. په مختلفو علاقو کې خواجه سره د عدم تحفظ ښکار دي یعنې دوی خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. په دې وخت کې د موږ سره د خیبر پښتونخوا د خواجه سرو صدر فرزانه صاحب موجود دی. د هغې نه هم تپوس کوو چې څه مشکلات دي څومره واردات شوي دي پولیس د طرفه حکومت د طرفه چې کومې وعدې کېږي نو څه عملي شوي دي څه کار شوی دی یا نه دی شوی تشې دعوې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. پولیس چې دی نو پهله خو روزنامچه کوي اف آی آر خو کېږي نه او چې اف آی آر وشي نو د هغې باندې کار نه کېږي. کسان گرفتار کی کسان په دویمه ورځ باندې واپس راشي زموږ کورونو مخې ته ودرېږي چې تاسو زموږ څه چل وکړو پولیس زموږ څه چل وکړو. خواجه سره چې دی په مخه قتل کېږي لګیا دي په مخه چې دی په هغې باندې تشدد کېږي لګیا دي په هغې باندې فایرنګونه کېږي لګیا دي او پولیس چې دی نو گرفتار کی کسان خو سزا نه ورکوي. جی بالکل پولیس خو خلک گرفتاری خو سزاګانې په بعضې ځینو کې نه میلاویږي. په بعضې ځینو کې کیسونه دومره کمزوري ریپورټ شي چې کوم ملزمان دي هغوی د عدالتونو نه په اسانه باندې رها کړی شي. خو د خیبر پښتونخوا زیاتره خواجه سره په دې ټایم کې ځان ډېر غیر محفوظ ګڼي. دوی د حکومت نه دغه مطالبه کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړی شي. دوی له دې چې کوم په سرکاري نوکرۍ دي او اعلانات شوي د حکومت د طرفه چې نوکرۍ به ورته ورکوو هغه دې عملي کړي شي. د دوی په بسونو کې چې کوم تګ راتګ دی او خپل سیټونه دي په هغې باندې اوس هم عام خلک کیني دوی ته ځای نه میلاویږي یا نور د دوی د هراسمنټ واقعیات دي نو دوی دغه مطالبه کوي چې د دې روکتام وکړی شي.